دا ملګری تپوس کوي چې په مسجد کې کله یو سړی د بهر نه راشي نو هغه سلام واچي. اوس مسجد کې دننه خلک مختلف دي، څوک منځونه کوي، څوک تلاوت کوي، څوک مست انتظار کوي، څوک دغه شانتي ناستي. نو د دې سلام کولو څه حیثیت دی او د سلام جواب ورکولو څه حیثیت دی؟ نو جواب دا دی که راتلونکي سړي ته دا خبره ضروری ده هغه دې وګوري چې په مسجد کې چې کوم خلق ناست دی نو هغه یا هغه مسکی یا تلاوت کې که مصروف وي ټول په ټوله باندې، یعنی د مسجد حاضرین څه تلاوت کوي او څه موس کوي او دغه شانتي خلق ناس نشته نو بیا سلام اچول نه دی پکار. او کنه دغه شانتي هم خلق ناست وي، خاموش ناست وي، یا ذکر کوي یا مست انتظار کوي، ان په داسې حالت کې سلام اچول هم جایز دي او د سلام جواب ورکول هم واجب دي. د هغې خلقو دپاره جواب واجب دی چې کم نه په موس کې مصروف دي نه په تلاوت کې مصروف دي. که خپل ذکر اذکار کوي نو چونکې ذکر اذکار د ثواب سیز دی نو د سلام جواب دی ورکړي، اندام د ثواب سیز دی. که څوک مست انتظار کې ناسوي نو که هغه د سلام جواب ورکړي نو څه مسله پکې نشته جی. دا ملګری تپوس کوي چې په زنانو کې دا خبره مشهوره ده چې کله ښځې ته حمل وي نو خاوند دپاره هغې سره کوروالی کول جایز نه دی. نو دی د دې باره کې تپوس کوي چې د دې شرعي حکم څه شی دی؟ نو جواب دا دی چې د حمل په دوران کې ښځې سره کوروالی کول د شریعت په نظر کې په دې کې څه قباحت او ممانعت نشته، په شرط د دې چې زنانه ته تکلیف نه وي. که کورواله ته تکلیف وي هغه کوروالی نشي برداشت کولی نو بیا به د هغې د تکلیف د وجې نه کوروالی کول منع وي، خو لیکن د شریعت د طرف نه دغه رکاوټ نشته چې په حمل کې د حمل د وجې نه کوروالی کول ناجایز وي. دا ملګری تپوس کوي چې کله بنده کپړې استری کوي نو عام طور په کورونو کې د هغې لاندې جانماز وغوړوي، هغې د پاسه کپړې کیږدي او بیا استری کوي. نو بعض اوقات خو دغه جانمازونه ساده وي نو په هغې کې خو څه مسله نشته، خو لیکن چې په کم جانماز باندې د خانه کعبې یا د مدینې منورې هغه تصویر وي نو آیا دا بې ادبۍ کې راځي او که نه راځي؟ نو جواب دا دی چې په دې کې د بې ادبۍ څه پهلو نشته، هغه کپړه هم پاکه ده او استری کول هم څه داسې ګناه والا کار نه دی، نو په دې کې د بې ادبۍ څه پهلو نشته. البته که چېرې ساده جانماز وي یا د جانماز په ځای باندې متبادل بله یو ساده کپړه هغې لاندې وغوړئ نو دا به ډېره بهتره وي، څه د شک شبهې او د شبهې هېڅ قسمه ګنجایش به پکې پاتې نشي جي. دا ملګری تپوس کوي چې په اودس کې غړغړه کول او د پوزې آخري حد ته اوبه رسول دا فرض دي او که نه دي؟ نو جواب دا دی چې په اودس کې خولې او پوزې ته اوبه اچول دا فرض نه دي، دا سنتو کې راځي. او که غړغړی وکړه نو هم ډېره ښه ده، که ویې نه کړه نو هم صحیح ده. پوزې ته یې اوبه واچولې نو که هغه د پوزې اډوکي والا حصې ته یې اوبه ورسولې نو هم صحیح ده، او که ویې نه رسولې نو هم صحیح ده. د اودس په دوران کې دا دواړه فرض نه دي. البته د غسل په دوران کې فرض غسل دوران کې خولې او پوزې ته اوبه اچول هغه فرض دي. نو په هغې کې د غړغړۍ هغه تفصیل دی چې غسل په حالت کې د خولې دننه حصه دا ټوله لوندول ضروري دي، غړغړه کول دا فرض نه دي بلکې دا مستحب دي یا سنت دي، او دغه شانتي پوزه دننه ټوله لوندول دا فرض دي. دا د غسل مسله ده، په اودس کې دا نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس قرآن پاک تلاوت کو او چې څنګه آیات د سجدې ووي نو وفات شو او د سجدې موقع هغه ته ملاو نه شوه، نو آیا اوس به د ده ورثه د دې سجدې په وجه باندې فدیه ورکوي او که څه به کوي؟ نو جواب دا دی که چېرې هغه ته موقع نه ملاو شوي چې څنګه د سجدې والا آیات تلاوت کو او د سجدې کولو موقع ورته ملاو نه شو او فوري طور هغه وفات شو،
نو بیا خو په هغه باندې سفیدیه وغیره نشته، ځکه چې الله تبارک وتعالى چې کله په یو سړي باندې یو سیز فرض کی او هغه ته د هغې د ادایګۍ موقع میلاو نشي او هغه وفات شي، نو د الله تعالی تر طرف نه په هغې باندې تپوس نشته. البته که چرې هغه تلاوت د سجدي آیات وکړه او د هغې نه پس هغه ته موقع میلاو شوه او هغه سجده ونه کړه او بیا وفات شو، نو بیا فقها لیکي چې څنګه د یو موس فدیه ورکولی شي، نو دغه شانتې د سجدې تلاوت هغې هم د یو موس برابر فدیه ده چې هغه په دې وخت کې تقریبا 2 کیلو غنم دي، انا هغه د یو موس فدیه هم ده او د یو سجدې تلاوت فدیه هم ده. جی دا ملګری تپوس کوي چې نارینه په کور کې نوی موجوده نو زنانه چرګه علالولی شي او که نشي علالولی؟ نو جواب دا دی چې چرګه ده یا بل یو زناور دی نو د هغې د علالولو دپاره دا ضروري نه ده چې علالونکې دې نارینه وي، زنانه هم علالولی شي، خو په شرط د دې چې د هغې علالې په طریقه باندې پوهیږي. د حلالې دپاره مسلمان کېدل ضروري دي او دویم دا چې د حلالې په طریقې کار باندې پوهېدل ضروري دي. چې کوم رګونه د حلالې په وخت کې کټکول ضروری دي، بس هغه رګونه کټکول پکار دي، کلمه ویل پکار دي او مسلمان کېدل ضروری دي. که نارینه وي او که نارینه نه وي، خو لیکن زنانه د حلالې په طریقه باندې پوهیږي او هغه حلالولی شي، نو څه حرج نشته د زنانه په څاروي یا چرګه حلالولو کې. دا ملګری مخکې یو تپوس دی کړی د قرآن پاک او داسې نور مقدس اوراقو د حفاظت په سلسله کې، نو جواب کې دی ته دا وویلی شو چې تاسو د هغې دپاره په مقبره کې ضروري نه ده په یو پاکه ځمکه وي، که هغه پټۍ وي، که هغه شاړه ځمکه وي، نو په هغې کې تاسو هغې دپاره یو کنج وکنئ، په هغې کې هغه دفن کوي. نو دی اوس د هغې باره کې دوباره تپوس کوي که چېرې موږ هغه په یو پټي کې دفن کو یا په یو داسې ځای کې دفن کو چې د دفن نه پس په هغې باندې د خلقو عمدرفت وي یا هغه زمیندار پټي کې ګرځي خپل پټي کې سکار کوي، نو بیا به څه حرج خو نه وي. نو جواب دا دی چې که داسې کېدی شي ممکن وي چې خپل ځمکه وي یا داسې شاړه ځمکه وي چې په هغې کې هغه دفن کړی شي، په هغې باندې لږ غوندې څه علامت کېښودی شي، څه نشان کېښودی شي، یو ګوټ ته هغه دفن کړی شي او د هغې څه وخته پورې، دا نه چې ټول عمر پورې، خو که چېرې داسې د قبر هغه صورت ترې نه دي جوړول په کار، هسې نه چې بیا وروستو خلک وایي چې دا قبر دی، صرف هلته کې څه ګټه کېښودی شي یا څه نور څه علامت کېښودی شي یا د پټي خاوند ته وویلی شي چې موږ دلته قرآن پاکونه ښخو، نو تاسو څه لږ وخت دپاره یو څو میاشتو دپاره په دې باندې د پاسه مه ګرځئ، نو هغه به هغې پورې خاري شي، بیا به ختم شي، نو بیا په هغې باندې د ګرځېدو څه مسله نشته. او که چېرې داسې نشي کېدی نو بیا د عذر په وجه باندې په دغه ځمکه باندې ګرځېدل جایز دي، ځکه چې هغه د ځمکې لاندې دفن شوي دي، نو که هغې د پاسه ضرورت په وخت کې چې لاره نه وي خو لیکن پټۍ وي، خو لیکن د ضرورت په وخت کې که څوک ګرځي راګرځي، نو بیا په هغې کې د بېادبۍ څه پهلو نشته، ځکه چې هغه په ځمکه کې دننه دفن شوي دي. او داسې به ډېر ځایونه چې هلته به څوک قرآن پاک ښخ کي بوسیده او غیر د استعمال چې کوم قابل نه وي، موږ ته به پته ني، نو په هغې باندې که څوک ګرځي نو هغه په هغې باندې ګناهګار نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس امام پسې مونځ وکړو د هغه نه یو رکعت شوی و، نو چې کله امام سلام وګرځو نو دی پاسې د خپل یو رکعت مونځ یې کو، په دې دوران کې پته ولګېده چې امام 3 رکعته مونځ کړی دی د 4 په ځای باندې، نو هغې بیا جمع ته ودرېدل، نو دا مقتدي به څه کوي؟ دی به هغې سره دوباره مونځ کوي او که نه خپل مونځ به پوره کوي؟ نو جواب دا دی چې کله د امام مونځ باطل شو نو د مقتدي مونځ هم باطل شوی دی، نو دی د سلام وګرځئ او هغې سره د دوباره اثرنو په مونځ کې شریک شي. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. ډیره د خوشحالۍ خبره ده چې تاسو په یو مسله باندې ذهن مطمئن نشو او تاسو د هغې دوباره پوښتنه وکړه، او که تاسو غور کړی وي نو تاسو د خپلې خبرې جواب په خپله باندې کړی دی. تاسو ووایئ چې د مقتدي مونځ ولې ونه شو، او تاسو بیا اخره کې دا فرمایل
چې دغه امام کوم یو رکعت آخره کې کړی دی دا خو په هیڅ کې نه دی حساب، نه په نفلو کې حساب دی نه په فرضو کې حساب دی. نو دا ستاسو د خبرې جواب دی چې د مقتدي مونځ ځکه نه دی شوی چې هغه په یو رکعت کې د امام پسې اقتدا کړې ده او هغه رکعت داسې دی چې هغه په هیڅ کې نه دی حساب. نو او مقتدي دغه رکعت په خپلو فرضو کې حساب کړی دی، نو په دې وجه باندې د مقتدي مونځ نه دی شوی. باقی امام 3 رکعاته وکړل چې کله تشهد هغه پوره کړ نو د هغې نه پس هغه ته اوس صرف سلام جارباسل پاتې دي. اوس سلام جارباسلو کې تاخیر راغی، یو رکعت تاخیر راغی، نو د واجب تاخیر سره اون سد سهو واجبېږي. نو چې کله د یو رکعت پړاو کو او سد سهو وکړه نو سلام چې کوم مؤخر شوی نو د هغې په وجه په ده باندې چې کومه سد سهو راغلی و دا 3 رکعته یې صحیح شو. سوال دا نه دی چې دا یو رکعت وشون د دې څه حیثیت دی، سوال دا دی چې هغه 3 رکعته د کوم وکړل نو هغه صحیح شو او که صحیح نه شو، نو هغه فرایض پوره شوي و ټول، صرف یو سلام پاتې او سلام د مؤخر کو، نو په هغې وجه باندې د باندې سد سهو واجب شوه چې د سد سهو وکړه نو مونځ د مکمل شو. باقی دغه یو رکعت دا نفلو کې هم نصابېږي، دا دې ته موږ لغو وایو، فضل ورته وایو. او که چېرې دا په تاسو دا تپوس هم کړی دی چې د دې مونځ حیثیت څه دی، نو حیثیت یې دا دی که چېرې دا کار په قصد باندې کړی وي نو مونځ ثواب کې کمی راغلی دی، که په هیره باندې کړی وي نو څه مسله نشته جي. دا ملګری تپوس کوي چې زما یو پوپو ده ډېره معمره ده او چې موږ ورته جرابې واچو نو بیا هغه جرابې هغه په خپله وباسلی هم نشي، نو هغه وایي که زه په دې باندې د اودس په دوران کې مسه کوم نو د دې به څه حکم وي. نو جواب دا دی که چېرې د هغې خپه زخمي نه وي او خپه یې روغه وي، وینځل ورته څه مسله نه جوړوي، نو د خپې وینځل ضروري دي. په جرابو باندې مسه د نوجوان دپاره یا د معمر دپاره جایز نه ده. البته که چېرې هغې ته تکلیف وي نو د جرابې د پاسه ورته موزي واچوئ. نو هسې هم موسم یخ دی نو بیا په موضوع باندې بغیر د څه شک او شبې نه مسه کول جایز دي. دا ملګری د طلاقو د یوې مسلې باره کې تپوس کوي چې یو سړي ښځې ته دا ویل غوښتل چې مال اوبه راکه، خو د خولې نه دا ووتل چې انت طالقون. انت طالقون دا د عربی لفظ دی، معنی دا ده چې ته طلاق یې. نو په دې باندې طلاق واقع کیږي او که نه واقع کیږي. نو جواب دا دی چې موږ بار بار دا خبره کړې ده په دې ګروپ کې چې دې ګروپ کې موږ د طلاقو د مسلې جواب نه ورکوو، ځکه چې د طلاقو مسله باریکه مسله ده او هغه به تاسو یو مفتی صاحب سره براه راست ملاویږئ. خو عمومي مسله دا ده چې کله یو سړی ښځې ته لفظ صریح یعنی واضح لفظ چې هغه د طلاق لفظ دی دی اووي او شاته د هغه نیت ارسو، دی په غلطۍ باندې ووي، دی په قصد باندې ووي، دی په رضا باندې ووي، دی په جبر باندې ووي، نو په دې سره طلاق واقع کیږي. که چېرې یو سړی سبحان الله ویل غواړي او د هغه د خولې نه وختل چې انت طالقون، نو په دې سره فقها لیکي چې طلاق واقع کیږي، ځکه چې صریح لفظ کې نیت ته ضرورت نه وي، دا د نیت نه مستغني لفظ دی. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د کربوغې نه څه حضرات تللي دي قطر ته، هلته هغوی کورنټاین دي، خو لیکن داسې ځای کې هغوی کورنټاین کړي دي چې هغوی د خپل دیرې حدودو ته نږدې دي خو د حدودو نه بهر دي. نو دغه ځای کې چې کوم ځای کې دی قرنطینه دي نو دی به د سفر مزد کوي او که پوره مزد به کوي. نو جواب دا دی چې د دی دیره په کم ځای کې ده، د هغې علاقې د هغې کلي یا د هغې بستی چې کوم حدود دي نو که د هغې نه دی بهر وي یو خبره، او دویمه خبره ده چې دی ته ویلی شوي دي چې تاسو به د 15 دن نه کم کورنټاین یې، نو بیا به دغه ځای کې دی سفرانه مزد کوي. او که نه دی د دغې حدودو نه بهر دي خو لیکن حکام ورته ویلي دي چې تاسو به په دې ځای کې د 15 دن نه سیوا تېروئ، نو بیا د هغې وینا له اعتبار دی دغه ځای کې به دی پوره مونځ کوي. دریمه خبره دا ده که چېرې دی د دغې حدودو ته قریب وي
خو لیکن دن نوی نو بیا به د سفرانه مسکی کچره د حکام او د طرف نه د دې خبري وضاحت وی چې تاسو به د 15 ورځې نه کم تیروي. او څلورمه خبره ده کچره د حدود د دن نشوي وی نو بیا به د 15 ورځې ک نیت وی او ک نوی نو بیا به د التکی خپل پورا مسکی جی. دا ملګری ته پوس کوي کچره د یو کس نه د سحر مس قضا شو او بیا دغه مز د قضا کوي نو سنت به سره کوي او کبه نه کوي. نو جواب داده کچری په دغ کرس باندې د زوال نه یعنی تقریبا د 12 بجو نه مخکې دغه مس کوي د سحر نو بیا به سنت کوي او فرض به کوي. او که د زوال یعنی د ماسپخین ټیم داخلي دونه پس دغه مس کوي نو بیا به صرف د فرض او قضا کوي سنت به سره نه کوي جی. دا ملګری تپوس کوي چې د یو انسان نموز قضا شي نو دی خو به د فرض او قضا کوي خو لیکن د سنت او قضا به کوي او کبه نه کوي. نو جواب داده چې کله د یو انسان نموز قضا شي نو هغه به صرف بیا بل ټیم چې کوي قضا نو فرض به کوي سنت قضا نشته. البته نماز خوتن په مسکی د وتر قضا به وسره کوي نو 4 رکعات فرض د ماسختن به قضا او کی 3 رکعات به وسره وتر قضا او کی او نور منځونو کې به صرف فرض قضا کوي.